د الله تعالی یو بل دوست دی، ولی دی، بزرگ دی، او معروف ولی دی، حضرت ابوالحسن سری بن مغلس سقطی، سر سقطی باندې یادیږي. دا د حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه ماما دی، استاذ دی، او د حضرت معروف کرخی رحمت الله تعالی علیه شاگرد دی. ډیر زیات متقی پرهیزګاره او همیشه دپاره متبع سنت پاتې کېده، او د باندې د الله تعالی د توحید غلبه وه. د ولایت الله ته د قرب او د نزدېکت یو ځان له واقعه ده. ما عرض کو د هر یو ولي چې هغې ته خدای خپل قرب ورکړی، نو د هغې د قرب دپاره د هغې څه پس منظر وي. نو حضرت ابوالعباس ابن مسروق رحمت الله تعالی علیه فرمائی چې حضرت سر سقطی د بهو بازار کی تجارت کاو، او دا د حضرت معروف کرخی رحمت الله تعالی علیه شاگرد دی. نو شروع کې دته کاروبار ډیر زیات محبوبو. اسیم دنیا د انسان په زړه کې د دنیا محبت موجود وي، او دنیا کې چې بنده پاتې کېږي نو بغیر د دنیا نه خو پاتې کېدی نشي. نو یو ځل یو ورځ داسې ده چې د د استاد د د شیخ بازار ته راغی، د معروف کرخی رحمت الله تعالی علیه د دې سر سقطی خواته. دا تاجر دی، دکاندار دی، بازار کې دی او سودا خرڅوي. د معروف کرخی یو یتیم ماشوم را روان کړی، او د سر سقطی ته وایي چې د یتیم ماشوم بچی کم چې ما راوستی دی، نو دی له کپړې ورکه، دی ته کپړې واچوه. حضرت سر سقطی رحمت الله تعالی علیه وی چې ما د خپل مرشد د حکم تعمیل وکړو، او هغه یتیم ماشوم له مې کپړې ورکړې، هغې ته مې کپړې واچولې. نو هغې راته دعا وکړه. عام طور سره دې وخت کې بدقسمتي دا ده چې څوک یو مزار لذي، استانې لذي، خانقاه لذي، د الله یو نیک بنده خواله ورځي، د چا نه دعا اخلي، نو هغوی دعا راته وکړه چې الله مال راکړي، دولت راکړي، دا کاروبار مې ښه شي. حضرت معروف کرخی رحمت الله تعالی علیه د خپل مرید شاگرد حضرت ابوالحسن سری ابن مغلس سقطی رحمت الله تعالی علیه ته دعا کوي، یاره تا زما خبره ومنله او زما د حکم تعمیل دی وکړو، او د یتیم بچی له دې کپړې ورکړې. یا الله د په زړه کې د دنیا نه نفرت پیدا کا الله دا د دنیا نه متنفر کا. او دعا یې راته وکړه، او دا چې کوم حالت کې دی د دې حالت نه اخلاص کا. وایي زما ډېره زبردست دکانداري وه، ډېر ګاهک مې و، ډېر مال دولت را سره و، ډېرې پیسې مې ګټلې. وایي هغه چې راته دعا وکړه، د هغې نه پس زه دکان نه لاړم،
او ما هغه دکان ته او دنیا ته خیر آباد ویو. یا خدا سے و چې ما ته هغه دکان د هر شي نه زیات محبوب و. زه چې به کله سهار پاڅېدم د ټول نه مخکې به زما ترجیح دا وه چې ما به ځان دکان ته رساو. خو چې کله حضرت معروف کرخی رحمت الله تعالی علیه راته دعا وکړه نو ما ته د هر چیز نه زیات بدې چې ښکارېده نفرت مې چې ته کېده نو دکان نه کېده. نو هغې نه پس ما دنیا ته خیر آباد وویو او زما څه چې دي یعنی څه چې ما ته الله پاک خپل قرب راکړی دی، خپل معرفت یې راکړی دی، د دنیا نه نفرت را کړی دی، اخرت طرف ته مې توجه جوړه شوې ده. نو دا د حضرت معروف کرخی رحمت الله تعالی علیه دعا برکت دی او د هغې د صحبت اثر دی. حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه د دې سر سقطي خوری دی. نو ماما او خوری اسم خواږی. نو دته د سر سقطي رحمت الله تعالی علیه حالاتو باندې ډیر زیات علم دی. هغه د هغه د عبادت باره کې فرمایي چې ما د حضرت سر سقطي رحمت الله تعالی علیه نه زیات عبادت گزار څوک نه دی کتلی. وی 98 سال داغه زندگی وا او په دې 98 سال کې ما سیوا هغه د مرض موت نه علاوه په سملاستو باندې نه دی کتلی. ما چې کلم کتلی دی نو د الله په عبادت مې کتلی، ما چې کلم کتلی نو په مونځ باندې مې کتلی، ما چې کلم لیدلی دی نو په ذکر و اذکارو مې لیدلی، ما چې کلم لیدلی نو هغه مې په تلاوت باندې لیدلی، ما چې کلم لیدلی نو هغه مې د آخرت په فکر باندې موندلی دی.